ډاکټر ذاکر نایک نه په انډونیشیا کې د جنۍ پوښتنه وکړه چې په قرآن کې د اے آی ذکر ولې نشته. الله پاک په قرآن شریف کې د اے آی ذکر یعنی د اوسنۍ ټیکنالوژي ذکر ولې نه دی کړی. ډاکټر ذاکر نایک ولې یو ډېر ښکلی جواب ورکړو. څه جواب ورکړی دی په دې ویډیو کې به ډیټیل سره خبره کوو او تاسو ته هم اندازه وشي چې د اے آی ذکر په قرآن شریف کې ولې نشته. ګوره د دنیا کې چې څومره هم ټیکنالوژي راځي د دې علم الله پاک سره د مخکې نشته دی اور الله پاک په اجازت باندې چې دا څومره ټیکنالوژي تاسو اوسنۍ زمانه کې وینئ نو دا هر څه د الله پاک په کنټرول باندې کیږي، د الله پاک په نعمتونو باندې، د الله پاک په هر څه باندې کیږي. لکه لرې مه ځئ، دا جهاز نه دا جهاز دا تاسو څومره غټ جهاز وي په ټنونو د دې وزن وي او د په هوا کې والوزي یو ځان سره په ټنونو وزن عمره مسافر او د هغې سامانونه هم یوسي د یو ملک نه بل ملک له یوسي او په ګنټو د بره هوا کې وي د وریځو نمبره تلي سونه مطلب 100 میټره د ځمکې نه بر رواني او چې ځمکې له راکوشي او په ځمکې تو ګوري او غټه بلای نو ستا په ذهن ته لاړ شي چې دا وګوره دا شی چې کوم دی لکه دومره غټ وزن لري او دی هم په اسمان کې الوزي لکه انسان هغه عقل او فکر حیران شي. خو دغه ټایم ډایرکټ د الله پاک خیال راشي چې مسلمان وي نو ډایرکټ وایي دا هر څه د الله پاک په کراماتو باندې کیږي، د الله پاک په اجازت باندې کیږي. چې دا څومره هم سوارلیانې تاسو نشته تاسو ګورئ جي یو معمولي غونتې وړستنه ته ورغورځوه او بولا به ډوبه شي او غټه کښته وي هغه نه ډوبېږي. خیر دا د ډینسټي خبره ده خو ساینس طرف ته نه ځو جي، ساینس طرف ته نه ځو. راځو جي ډیټیل سره پې خبره کوو چې ډاکټر ذاکر نایک دغه د انډونیشیا جنۍ له څه جواب ورکو چې په قرآن کې د اے آی ذکر ولې نشته دی. ګوره ډېرې داسې ډاکټر ذاکر نایک وله پهله دا ووي چې په قرآن کې خو دا هم نشته چې 2 اور 2 4 ہوتے ہیں لکه 2 او 2 چې 4 دا خو هم په قرآن کې نشته دی. ګوره الله پاک چې کله څه ټایم قرآن پاک نازل کېدو هغه ټایم کې ټیکنالوژي نه وه. دا اوس چې کومه ټیکنالوژي دا په هغه ټایم کې اړوونه نو هغه ټایم کې ګوره اسلام کې به دا وي زموږ خوږ نبي هم دا فرمایلی دي په صحیح مسلم کې زما خیال یو حدیث دی چای کې ویلي چې څه ته وګورې په هغې باندې یقین کوه. لکه یو کس دی د هغه کیس چلیږي په عدالت کې نو په هغه باندې به چشمدید کس چې راو ګواهي به یې پې وکړه نو الله به د هغه باندې جرم ثابت شو هغه به مجرم قرار شو چې کله هغه باندې به چشمدید کس راو ګواهي به یې پې وکړه. اوس د اے آی طرف ته راځو، اوس انټرسټینګ خبره ده جي. نو د اے آی چې کم دا اے آی طرف ته راځو دا کم چې چشمدید ګواو که نه دا پرایمري دغه ودسته لکه جج صاحب چې کوم دی هغه کس له به پریفر ورکولو فیصله به یې کوله چې کله به پې چشمدید ګواه راغو لکه د انسان دا ګوی نه وه دا پرایمري فیکټر کې به تا ساتلو دا به ډومبنی پریفر به تا دی د انسان دی ګوی له ورکولو. بیا راغو سی سی ټي وي فوټیج راغو جي، سی سی ټي وي کیمرې راغی یو کس غلا وکړه سی سی ټي وي ریکارډنګ تېو شو نو هغې ثبوت په چې کله په عدالت کې پیش شو جج به وایي یاره بلکل د فلاني کس غلا کړی او دغه دی په کیمره کې ښکاري را دننه شو او غلا یې وکړه او لاړ ووتو جج به فیصله سنا وکړه چې فلاني کس دا غلا کړې ده. اوس راغه د اے آی زمانه راغه د اے آی زمانه دغه سی سی ټي وي فوټیج دغه فیک ویډیوز چې کوم دی ته په اے آی باندې جوړولی شي. زه به ناست دلته یم او زما دا فیس چې کوم دی دا به چا په اے آی باندې ورچولي او چېرته امریکا کې به یو دغه سره یو کرایم کې انوالو کړي وي او زه به ناست په پاکستان کې یم. نو اوس چې کوم دی په ویډیوز باندې په عدالتونو کې زیات ټرسټ په دې وجه نه کېږي چې هسې نه دا ویډیو په اے آی باندې جوړوي. که یو ویډیو پیش هم شي په عدالت کې نو هغه بیا فورنسک ډپارټمنټ ته ورکړي چې د دې ویډیو جانچ پړتال وکړه چې دا چېرته په اے آی خو نه ده جوړه. لکه څه شو خبره هماغه چشمدید ګواه ته لاړه. یو ځای کې سی سی ټي وي فوټیج دی بل ځای کې چشمدید ګواه دی. نو چې سی سی ټي وي فوټیج هم دی او چشمدید ګواه هم دی جج صاحب به وایي چې سی سی ټي وي فوټیج باندې کراس راکاږه چشمدید ګواه شته دی دا هر څه لیدلي دي د په دې ګواهي باندې به زه فیصله وکړم. نو اے آی چې کوم دی فیک ته په دې باندې هر قسم کرایم کېږي هر قسم جرم پې کېږي هر قسم ویډیو پې جوړېږي چې په هغې باندې انسان ټرسټ نشي کولی. نو هماغه خبره چېرته لاړه هماغه چشمدید ګواه ته لاړه هماغه لاړه چې آنکو دی که حال. ګوره په اسلام کې هم دا دي چې تر څو تاسو په خپلو سترګو نه لیدلي په هغه خبره باندې یاره ستا مطلب څوک ووایي چې فلاني کس ستا باره کې داسې وي یا فلانی کس دا غلط کار کوي نو کس که چېرې تا په خپلو سترګو نه وي لیدلي یا هغه خبره تا په خپلو غوږونو نه اورېدلي نو اسلام هم موږ له دا وایي چې په هغې باندې ټرسټ مه کوو په هغې باندې یقین مه کوه جي. نو د اے آی ذکر په قرآن شریف کې نشته په دې وجه باندې چې ډېرې داسې خبرې دي په قرآن شریف کې ساينس نشته دی. د ډاکټر ذاکر نایک هغه جنۍ ته ووایي چې په قرآن شریف کې ساينس نه دی په قرآن شریف کې ساينس دی ساينس اس آی
GNS ساينس علامات دي په قران شریف کې ساينس چې کوم ډېر داسې خبرې وایي چې لکه ډېر ډیټیل سره په نیوز ځکه ما سره دومره علم نشته چې زه په ډېر ډیټیل سره لاړ شم خو ډاکټر ذاکر نایک چې کوم جواب دغه جنۍ له ورکړو نو مې په پښتو ژبه کې تاسو سره شریک کو که تاسو سره دې حواله سره څه علم وي څه حدیث وغیره وي نو بالکل کمنټ کې شریکول شي چې نور مرګري هم وګوري او دغه په علم کې هم اضافه وشي. ډېر زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.